رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدیث شریف کے مفردات و حل کے منگ روانو حب میل القلب نحو ما يراه يستلذه او يظنه خيرا. زړه مایل کېدل هغه چا طرف ته چې وی ګوري او یا په هغه ګمان د ښه وکړي، دې ته حب وایي. بیا موږ دا ویلي چې احب د اسم تفضیل صیغه ده په معنا د اسم مفعول سره، حتی اکون محبوبا الیه من والده و ولده. زه ورته د والد او د ولد نه زیات محبوب شم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کومه مینه ده هغه به ایمانی مینه وي. مونږ دا ویلو چې حب درې قسمه دی. یو حب طبیعي دی، لکه د خپل بیبي او اولاد سره محبت. دویم حب عقلی دی چې زړه نه غواړي خو عقل وی چې دې کې فایده ده، لکه دارو سره دوایانو سره محبت. او دریم نمبر حب ایمانی دی. د ابو طالب هم محبت و د نبی علیہ السلام سره، خو هغه حب طبیعي و. او دلته مطلوب حب ایمانی دی. ابو طالب سره حب ایمانی نو، ځکه خو ایمانم په نصیبه نش. د صحابه کرامو سره چې کوم محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حب ایمانی و. او حب ایمانی د حب عقلی او د حب طبیعی نه غالب وي. د دې ډېر واقعات دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر غزوه بدر کې د کافرانو ډله کې شامل و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سو کرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښته چې دا زوی مال مخې له راشي نو سر ته قلم کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت نه ورکړ. بیا چې کله عبدالرحمن ابن ابي بکر مسلمان شو نو دی ورته وی دی پلار ته چې څو کرته مخې له رالی خو ما گزار نکا و ما ویلی پلار دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی سو ظلم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه اجازت طلب چې اجازت وکي او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په محبت کې ستا سر قلم کوم. دې ته حب ایمانی وای، دا په حب طبیعي غالب شي. عبداللہ ابن ابی ابن سلول د منافقینو سردارو منافقو د یو سفر کې صحابه سره جګړه شوه د مهاجرینو او د انصارو. نو د دا ویل لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. که مدینې ته موږ واپس شو نو عزتمن سړی به ذلیله سړی وباسي. د عزتمن نه څوک مراد ځان او د ذلیله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم. زوی مخلص مسلمان عبداللہ ابن ابی ابن سلول هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا او ورته قربان
زه خبر شویم چې ته چاته اجازت کې چې زما د پلار نه سر غوس کی که چاته اجازت کې نو ماته وکړه اسې نه بل څوک کې مړ کی بیا به مسلمان سره زما زړه کې بغضي نو چې زه په خپله مړ کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه ما بل چاته اجازت نه دی کړی چې ستا د پلار سر قلم کړي چې څه وایي دی د هغه د وجنې اجازت ما ته الله نه دی کړی دې ته حب ایمانی وایي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حب د حب مناشي درې دي منشا یا حسن و جمالی څوک چې چا سره محبت کوي هغه کې حسن او جمال او خایس یوه منشا حسن او جمال دویمه منشا فضل او کمال څه کمال پکې څه درجه پکې خلک ور سره محبت کوي غټې مرتبې سړی بادشاہی د قدرت والا یا اگر که بدرنګي خود خلق ور سره پاټای مشري لیډر سره خلق محبت کوي اگر که ډېر بدرنګي ځکه کمالی پکې کمال شو پاټای مشري شو دا دویمه منشا او درېیمه منشا فضل او احسان څوک در سره نیکي وکړي احسان در سره وکړي د هغه سره دی مینه یې محبت دی ورسره او په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا درې واړه موجود حسن او جمال هم پکې و په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې حسن او جمال تاسو ته به شمایلو کې راشي د نبی علیه السلام د حسن باره کې شمایل به وایو د خیره ډېره مزه به وکړي لږ احادیث دي لږ خو ډېر د خوند دي نو په هغې کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن او جمال معلوم شي چې په کائناتو کې په تمام انسانیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان حسین انسان خدای نه دی پیدا کړی واحسن منك لم ترى قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء داسې خدای پیدا کړی لکه د ده په خوښه چې خدای پیدا کړی صحیح ده ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وایي لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خير من شمس السماء فإن شمس السماء تطلع بعد فجر والشمس طالعة بعد العشاء کائناتم نور لري او مونږ هم کور کې نور لرو په فرق پکې دا چې کائنات نور د سبا نه وروسته راخیږي او زمونږ نور د ماسخوتن نه وروسته معلومي جبرئیل علیه السلام ډېرو پیغمبرانو ته وحی راوړې ده او ډېر خلک یې کتلی دي او فارسی شاعر د جبرئیل علیه السلام احساسات ذکر کوي چې نبی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام وایي آفاقها گردیده ام مهر بوتان ورزیده ام او بسیار خوبان دیده ام ولیکن تو چیزی دیگری و ټول د ځمکې کنارې مې کتلی دي او ټول ښایسته خلک مې کتلی دي چې حسینان دي تاسو پې پوه شئ هر حسین مې کتلی دی ولیکن تو چیزی دیگری لیکن ته یو بله نمونه خدای پیدا کړی تاسو یقین وکړئ چې په انسانیت کې اول نمبر او په موجوداتو کې دویم نمبر خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور هما صفات واړه په رښتیا څومره صفتونه چې دي دا رښتیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې علامه بوصیري قصیده برده کې ډېر ښه شعرونه ویلي دي قصیده برده هم ویلې ده که نه ډېر بهترین اشعار دي پکې
بیا او وی دا ما ادعت النصارى فی نبیهم، نصاراو چې خپل نبی باره کې څنګه دعوه کوله داسې دعوه ونه کوي چې خدای دی، او نور د خدایتوب نه علاوه د کمال څومره صفتونه دي دا پکې شته. خدایتوب خدای نه دی ورکړی، خدایتوب خدای چاله نه ورکړي، د خدایتوب صفتونه یې نه دي ورکړي، کم صفات چې مختص بالله دي، نور د کمال ټول صفتونه پکې شته. دیو جنا حسن او جمال پکې ډېر زیات، فضل او کمال د دواړو جهانو سردارو د پیغمبرانو امامو نو دین غټه درجه بل کېدی شي. او احسان په امت باندې چې موږ ته د انسانیت کار راښودلی ده. تاسو د سلمان فارسي رضی الله عنه حدیث اورېدلی چې کافر ورته وایي چې تاسو ته د اودس ماتي چلم درښیي، دا څنګه پیغمبر دی؟ دی ورته وایي نعم حتی القراءة، موږ ته اودس ماتي د ناستې چلم راښیي. نو دا فضل او احسان شه چې څوک در سره احسان وکړي هغه سره به محبت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت ته د انسانیت لاره ښودلې ده، د حیوانیت نه انسانیت ته خلک راویستي دي. خوراک څښاک او ملاسته دا خو خره او ځناور هم کوي، زمونږ او د خره او د ځناورو په خوراک او څښاک او ناسته او ملاسته کې څه فرق دی؟ دغه فرق دی چې کوم موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم څه ښودلي دا انسانیت دی، او د دې نه علاوه د ځناورو او د حیوانانو زندگی ده. تاسو په خدای یقین وکړئ چې د ځناورو زندگی چې کم ژوند کې اسلامي تعلیمات نه هغه د خرو او د ځناورو ژوند دی او زندگی ده. دغه نه ده خوراک او څښاک د خلکو څنګه چې د اسلام نه کم منحرف دي. د خرو او د ځناورو د دوی د خوراک څه فرق نه، په ولاړې هغوی هم خوري او دوی هم په ولاړه خوري. بسم الله په دوی هم نه وایي هغوی هم نه وایي، حلال و حرام نه هغوی هم نه پېژني دوی هم نه پېژني، خپل پردی هغوی هم نه پېژني دوی هم نه پېژني. داسې ده که نه ده؟ لباس د خرو د ځناورو او د دې خلکو یو شان دی. نو موږ له چې کومه لاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې دا د انسانیت لاره ده. نو فضل او کمال دا په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې چې څنګه و دا بل چا کې نشته. تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نشئ؟ دا چې هغه یو صحابي وایي سخت دشمن و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، او بیا یې کلمه وویلې د نبي علیه السلام په یو دیدار بدل شي، په یو ځل کتو څنګه بدل شي؟ وایي په خدای مې د قسمې چې پرون راته په دې ټولو خیمو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه د ټولو نه بدترینه خیمه ښکارېده او ډېر بغض مې وو، او اوس راته په ټولو کائناتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه ښایسته ښکاري او ډېر محبت مې دی ورسره. د ښځو محبت و د نبي علیه السلام سره ایماني محبت طبیعي نه، طبیعي د خپلو خاوندانو سره. غزوه احد کې یو بیبي و خاوند هم شهید شه، زوی هم شهید شه، ورور هم شهید شه. دا انتظار او تپوس به کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی. آخره کې قافله راله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې و. نو یې فرمایل کل مصیبت بعدک جلل، هر مصیبت ستا نه وروسته ورکوټی دی، خیر دی چې ټول مړه دي مړه دي خو چې ته بچ. دا د زنانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه. امام ابو حنیفه رحمه الله به مدینه منورې ته لاړ نو اودس به مدینه منوره کې نه ماتاو، بار به لورې وته و اودس به ماتاو، ډوډۍ به لږه خوړله چې قضای حاجت ته مې ضرورت پیدا نشي. دا ادب و محبت. تاسو واقعات اورېدلي امام مالک مدینه منوره کې اوسېدو او مدینه منوره کې به په اس نه سورېده، چېرته به چې ته د مدینې د حدود نه به بهر شه بیا به په اس سورېده، مدینې بې ادبي ونه شي. ښځې عیاز وایي زه ورسره ومه، دوړه راله، سخت سیلی راله، ما پوزه پټه کړه چې دا دوړه مې پوزې ته پرېنوځي. امام مالک را پورې وخندل چې دا ته څه کوې خدای بنده، دا خو د مدینې منورې دوړه ده، دې کې خو شفا ده، دې نه ته څنګه مخ پټې؟ دا محبت د علماء د دینو. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ابو داود باندې شرح لیکلی ده، بذل المجهود، دا شاگرد لیکلی ده.
املا د به ورته ویلې هغه به لیکه. شاګرد یې څوک دی؟ مولانا محمد زکریا کندهلوي رحمه الله. او په مقدمه کې لیکلي دي وهو جدیر بان ينسب الیه. مولانا زکریا رحمه الله خی چې دی لایق دی چې دا شرح دته منسوب شي چې دی مصنف. د به د مدینې منورې خاوره په رنجو کې ګډوله. کوم رنجو به چې سترګې تورولې نو څه حصه به پکې د مدینې منورې خاوره اچولې. دا محبت دا کمال ځکه خدای ورکړی چې حب رسول پکې کامل و. چا کې چې حب رسول کامل هغه ته خدای مرجعیت ورکړي. ځکه خو علماء دیوبند ملهمین و ملهمین الله تعالی به ورته الهام کو. بذل المجهود کې یو ځای ولیکو. مولانا زکریا رحمه الله فرمای ما خوب ولیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته خوب کې راغی. راته ویلې چې کومه توجیه تاسو وکړه چې د دې حدیث دا توجیه دا استاد درته ویلې دا ټیک نه ده دا داسې ولیک. زه راپاڅېدم لاټین مې بل که روان شوم چې د نبی علیه السلام د حکم تعمیل وشي چې استاذ ته ورشم. استاذ کور کې و د تهجد ټیم و. ما ویل زه انتظار به کوم راویښ به شي. چې منځ د لارې له لاړم نو یو لاټین مې د لرې ځای نه ولیده چې څوک را روان دي. چې را نږدې شه تپوس مې وکړه چې څوک پوه شوم چې استاد صاحب د حضرت مولانا خلیل احمد سالنپوري. تپوس مې وکړه چې څنګه راغلی؟ ما ته وایي ته څنګه راغلی؟ ما ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولیده. راته وایي چې دا توجیه دې کړې دا ټیک نه ده داسې ولیک. ورته په رب مې د قسم چې امام د قشان خوب ولیده. زم زر راپاڅېدم چې د نبي علیه السلام د حکم تعمیل وشي. دا ملهمینو خدای به ورته زړه کې القا کوله. د دې وجه څه وه چې حب رسول پې رښتونی و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت رښتونی و. زمونږ استاد سے محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتونی نه دی، کمزوری دی. تاسو یقین په خدای وکړئ چې زمونږ محبت قوي شو هر څه به زمونږ سمدم شي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه حدیث کې دي چې دا ایمان دی. اوس سوال دی چې والد ذکر کا والده ذکر نه کړه چې زه ورته د والد نه محبوب یم. والدین به هم ورته نه محبوب څه د والدین به محبوب یم. جواب دا چې والد د فاعل زی کذا صیغه ده. فاعل زی کذا پیژنئ؟ لابن او تامر. لابن زی لبن، تامر زی تمر. والد زی ولد، فاعل زی کذا شکل. نو والد چاته وای؟ نو مورم پکې رااله، مورم زی ولد تک د مدار مور پکې نشته، خو مور مراد ده. والد نه مراد اصول دي او د ولد نه مراد فروع دي. د اصول او د فروع نه ورته زه محبوب یم. او والدای ځکه ذکر نه کړه چې الاصل یذکر والفرع یترک. اصل خلق ذکر کوي پر پریدي کنه. بیا والد د ولد نه مخکې کا مینه خو د ولد سره ډېری د والد نه. والد د ولد نه ولې مخکې؟ یو جواب خدا ده چې والد اکثر وقوعا دی، د هر چا والدي، او ولد د هر چا نه. څه خلک دی بچی شته صحیح نشته، پلاران خدا سړي کړ نو ځکه والد مقدم که چې دا اکثر وقوعا دی او اشرف ته اشرف حق به تقدیمی. دویم جواب بداو کوي چې والد د ولد نه ځکه مقدم کا چې د والد سره محبت د تعظیم او د تبجیلی، او د ولد سره محبت د شفقت، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په محبت د تعظیم او تبجیل. نو د والد محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت سره مشابه و، نو ځکه دا مخ. درېمه توجیه بداو کوي چې والد د ولد نه ځکه مقدم کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا لکم بمنزله الوالد، زه تاسو ته د پلار په شان یم. رسول الله د پلار په شان دی، نو والد ځکه مقدم که چې د رسول الله په شان دی، په عظمت تعظیم او تبجیل کی.
او ولد خود ار سړی نه. دیم اعتراض دا دی چې نفس یې ذکر نه کا چې والد نم ورته زیات محبوب یم د ولد نم او د نفس نه هم. جواب دا دی چې نفس مراد دی خو ذکر یې نه کا. ولې ځکه هغه د نفس والا روایت د عمر رضی الله عنه روایت هغه د امام بخاری د شرایطو سره برابر نه. هغه روایت داسې دی چې عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قربان د مور او پلار او د بچو ارسنه راته ګرانې محبوبې خو ځاني نبی رضا ته نه نشي مؤمن. عمر رضی الله عنه بیا سوچ وکړ سړی راوچت کوي قربان د ځان نام راته ډېر ګران. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الان یا عمر اوس کامل مسلمان شوی عمر. دا عمر ځان سره څنګه سوچ وکړو؟ دای سوچ وکړو که پر رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک حمله وکړي او زه ژوندی ولاړ یم نو زه به ځان مخکې کوم او که رسول الله به ور مخکې کوم. سوچ وکړو چې ځان به مخکې ختموم. نو بس پوه شو چې زه ځان نه راته ډېر محبوب دی نو ځکه دا فیصله وکړه چې د ځان نه راته ډېر محبوب. خو دا روایت د امام بخاري د شرط برابر نه و د اصولونو ځکه یې ذکر نه. دیم جواب به دا وکړي چې بل حدیث کې راځي من والده و ولده والناس اجمعین. اب والناس اجمعین کې نه پسم راغی. دریم جواب به دا وکړي چې رسول الله ورته د والد او د ولد نه ډېر محبوب وي. نو سړي ته والد او ولد د ځان نم ډېر محبوب دي ځکه د والد او ولد باندې خلک ځان قربانۍ کوي. ځان کړی والد او ولد له نو والد او ولد د ځان نه هم ډېر محبوب دي. صحیح ده. نو چې د سړي ته د ځان نه محبوبات دي هغه یې ذکر کړه نو ځان پکې راغی که نه پکې ضمناً راغی چې ځان نم ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب وي نو الله به دی کامل مؤمن جوړېږي. تاسو په خبره پوهېږئ که بیا پوه نه شئ. د حدیث مناسبت د باب سره واضح دی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی. بس حدیث کې هم حب رسول دی. دی بل حدیث ته وګورئ. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا یو سند شه تحویل لی پکې. ها وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة. دا راویان اکثر ذکر شوي عن قتادة عن انس. فرق پکې دا دی چې مخکې روایت کې د انس رضی الله عنه شاګرد عبدالعزیز ابن صهیب او دې کې قتاده دی. اعتراض بوارد چې قتاده خو مشهور مدلس دی او روایت د انس نه په عن سره کړی دی او بیا شعبه د دغه روایت په عن سره کړی دی نو دې کې خو ضعف پیدا کېږي. نو جواب دا دی چې شعبه قتاده ته ویلي چې ما ته به هغه حدیث بیانې چې تا د حضرت انس نه اورېدلی دي. نو د شعبه روایات دا قتاده نه دا صحیح دي. دې کې هېڅ خبره نشته. دا ټول محدثین مني. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم کامل مومن بنشي او ستاسو حتی اکون احب الی تر دې چې زه شمه محبوب دته من والدی د پلار ددنه و ولده او د بچو ددنه والناس اجمعین او د انسانانو ټولو نه ټولو خلکو نه ورته زه محبوب نشم نو تر هغې پورې مؤمن نشي جوړېدی. کامل مؤمن نشي جوړېدی چې حب رسول صلی الله علیه وسلم یې زړه کې نه. کمال محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده. بس کمال ایمان د نبی علیہ السلام سره محبت او مینه ده. دلته پکې دي زیادت د والناس اجمعین او که نور حدیث مخکنی دی په دې سند کې والناس اجمعین ذکر که تمام انسانیت تمام محبوبان ټول خلق پکې راغلل چې ټولو نه دي زیات محبت.
الله به کامل مؤمن جوړي. او درته مې وویلې چې د حب نه کم حب مراد، حب ایماني مراد دی، کم چې اختیاري دی. حب طبیعي نه دی مراد چې کم غیر اختیاري دی، ځکه د ایمان اسباب چې کم دی غیر اختیاري. امام بخاري څه غواړي دی روایت کې دا وایي چې محبت د ایمان حصہ ده، نه ایمان مرکب شوهر مرکب یزید و ینقص پلیو. بل محبت کې فرق راځي، د چا محبت د رسول الله سره لګي او د چا محبت ډیر. نه ایمان کې فرق راځي، کمیږي او زیات. نو جواب دار چې دا حصہ ده، جز ده، خو د کمال ایمان جز ده. چا ته مطلق ایمان. زمونږ اختلاف پس کې ده، بس ده.